بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران رکوع نمبر 16. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا، اے هغه کسانو چې ایمان مراوړی دی، ان تطیعوا الذین کفروا، کچری تاسو خبره ومنله اطاعت مو کو د هغه کسانو چې د کفر لاره یې خپله کړې ده، یردوکم علی اعقابکم، نو واپس به وګرځئ تاسو په پوندو ستاسو، فتنقلبوا خاسرین، پس وبګرځئ تاسو نقصان موندونکي. بل الله مولاکم، بلکې الله مددګار دی ستاسو، وهو خیر الناصرین، او هغه بهتر امداد کوونکی دی. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، زرد چې وبغورځو مونږ په زړونو د هغه کسانو کې چې کافران دي، رعب یعنی یره، بما اشرکو بالله، په وجه دی چې دوی شریک جوړ کړی دی د الله سره، ما لم ينزل به سلطانا، هغه څیز چې نه دی نازل کړی الله د هغې د شریکولو باندې هیڅ دلیل. ومأواهم النار، او ځای د دوی اور دی، وبئس مثوى الظالمین، او ډیر بد ځای دی د ظالمانانو. ولقد صدقكم الله، یقینا رښتیا کړه ستاسو سره الله پاک وعده وعده خپله، اذ تحسونهم باذنه، هر کله چې تاسو وجل دوی په حکم د الله سره، حتی اذا فشلتم، تر دې پورې چې تاسو بې زړه شوئ، وتنازعتم فی الامر، او تاسو مخالفت کې شوئ په کار خپل کې، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، او تاسو نافرماني وکړه وروسته د هغې نه چې تاسو ته وښول الله پاک هغه څیز چې تاسو خوښوو. منکم من یرید الدنیا، منکم من یرید الدنیا، ځینې په تاسو کې هغه و چې غوښتلی دنیا، ومنکم من یرید الاخره، او ځینې په تاسو کې هغه و چې آخرت یې غوښتو. ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم، بیا الله په شا کړی تاسو د دوی یعنی کافرانو نه، د دوی نه، لیبتلیکم دپاره دی چې وازمي تاسو. ولقد عفا عنکم، او یقینا الله معافي وکړه تاسو ته. والله ذو فضل علی المؤمنین، او الله خاوند د فضل دی په مؤمنانو باندې. اذ تسعدون ولا تلوون على احد والرسول، هر کله چې تاسو منډې وهلې او نه مو کتل په شا باندې هیڅ چاته، هیڅ یو کس ته هم، او رسول صلی الله علیه وسلم یدعوکم، تاسو ته آوازونه کول، فی اخراکم، د رستو ستاسو نه، د شانه تاسو ته، فاثابکم غما بغم لکی لا تحزنوا، پس ورسېدو تاسو ته د غم د پاسه بل غم، دپاره دی چې ونه کوئ تاسو خفګان، علی ما فاتکم، په هغه څه چې لاړ شي ستاسو نه، ولا ما اصابکم، او نه په هغه څه چې ورسېدل تاسو ته. والله خبیر بما تعملون، او الله خبردار دی په هغه څه چې تاسو یې کوئ. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة، بیا نازل کو مونږ په تاسو باندې رستو د دغې غم نه، امنة نعاسا یغشا طائفة منکم، اطمینان پرکالي د خوب چې راغلله راخوره شوله په یوې ډلې باندې ستاسو نه، وطائفة قد اهمتهم انفسهم، او بله ډله وه چې په فکر کې اچولی و دوی خپل ځانونو، یظنون بالله غیر الحق، دوی ګمانونه کول د الله په حقله په ناحقه، ظن الجاهلیه، ګمانونه د جاهلیت کول، یقولون، او دوی وایي، هل لنا من الامر من شیء، چې آیا شته دی مونږ له په دې کار کې صحیح څه یا څه اختیار. قل ورته ووایه، ان الامر کله لله، بېشکه اختیار د دې ټول کار د الله سره دی. یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک،
پټوي دا خلک په خپلو نفسونو کې هغه څه چې نه ظاهروي تا ته. یقولون او دوی وایي لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا. دوی وایي چې کچري مونږ ته په دې کار کې څه اختیار وی نو مونږ به نه وی وجلی شوی دلته یعنې په احد کې. قل لو کنتم فی بیوتکم ورته ووایه چې کچري وی تاسو په خپلو کورونو کې لبرز الذین کتب علیهم القتل نو خامخا به راوتلی وی هغه کسان چې لیکلی شوی په دوی باندې وجل یعنې مرګ الی مضاجعهم طرف ته دوی د قتلګاهونو یعنې طرف ته دوی د مرګ د ځګونو. ولیبتلی الله ما فی صدورکم او د پاره دی چې الله پاک وازمي هغه څه چې ستاسو په سینو کې دي. ولیمحص ما فی قلوبکم او د پاره دی چې پاک کې هغه چې په زړونو ستاسو کې دي یا د پاره دی چې چڼ کې هغه چې ستاسو هغه خیرې چې ستاسو په زړونو کې دی. والله علیم بذات الصدور او الله ښه پوهه دی په حال د سینو باندې. ان الذين تولوا منكم بشکه کسان چې واپس وګرځېدل ستاسو نه یوم التقى الجمعان په هغه ورځ چې مخامخ شولې دوه ډلې. انما استزلهم الشیطان بشکه دغه وجه وه چې خویولی دوی شیطان ببعض ما کسبو په سبب د ځینو ګناهونو چې دوی کړي وو. ولقد عفى الله عنهم او یقینا الله معاف کړل دوی. ان الله غفور حلیم بشک الله بخونکی دی او صبرناک دی. اوس په دې رکوع کې الله رب العالمین عقد احد تفسیره چې ده هغه لا جاري ده. په دې خبره باندې ځان پوهه کوي چې کله هم څه واقعات به وشو یا به کېدل د هغې نه مخکې هم هدایات او د هغې نه وروستو بیا جایزه اخیستل دا قرآن ما تا ته طریقه ښیي. ټیک ده الله رب العالمین ما تا ته اصول او طریقه ښیي. په کور کې فرض کا غم خو ناڅاپي څیز دی که نه خو دا ښادي خو د خلکو د خپل طبیعت وي که نه لکه تاریخ توی کي او پروګرامونه او هر څه چې څنګه به کوو په کوم ځای کې به کوو نو د دې دپاره به اول پلینینګ کې څنګه چې پاک نبي صلی الله علیه وسلم د جهاد دپاره پلینینګ کوو دغه شانتي اوس د نیکۍ کار لکه ځکه درته واده ویم چې دا ودونه ښادۍ دا فنکشنونه دا خو هم چې په اسلامي سوچ باندې کې دا خو ډېر ښکلی کار دی که نه. دغه شانتي اوس رمضان را روان دی د هغې دپاره به پلینینګ کوو د مخکې نه به د هغې دپاره تیارې کوو چې موږ له څه کول پکار دي چې په څه طریقه زما وخت ضایع نه شي چې ډېر وخت زه قرآن له ورکم د کور د خلکو به په څه کم ټیم کې تربیت کومه د اخلي پخلي طریقه چې د مخکې نه ځان له اوږه سپینه کم چې پیسټ تیار کم په فریج کې کېږدم چې بیا مې روژه ماتي کې ډېر وخت نه ضایع کوي دغه شانتي ادرک او اوږه پیسټ کمه داسې نور داسې کارونه چې هغه د مخکې نه تیاري که نه نور تاسو ټول پوهېږئ مونږ کورنۍ دغه یو ځان له تیار سیزونه چې څه راوړې په فریج کې لکه دا ټول سیسټم چې صحیح نو هغه د مخکې نه مونږ پلینینګ وکړو چې زه به دا کوم په دې ټیم به پاسم دا ځان له یو منصوبه جوړه کړه د اوس نه به ځان له جوړه کړه د قرآن تفسیر به په کم ټیم کې هورمه که نه کپړې به په کم ټیم کې انځمه دغه شانتي د دې ټول هر څیز یو منصوبه به تیاره کړي. نو دغه شانتي چې پاک نبي صلی الله علیه وسلم جهاد لتلو نو اول رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې دپاره پلینینګ وکړو صحابهو نه یې مشوره واخیسته. دغه شانتي تاسو چې هر کار کوئ د کور کچ ماشوم څه دی د هغه نه به مشوره اخلئ چې هغه هم دا طریقه زده کړي سبا هغه لوی شي چې هغه دا چل باندې پوهېږي چې مشوره به اخلي بچو سره د مشرانو سره د کشرانو سره د ټولو سره به مشوره والې بیا په مشوره باندې ووایئ چې دا خبره چې ده په دې باندې فیصله راغله او دا خبره ټیک ده د ټولو رایې به پکې شامل کړئ او دا طریقه به ورته وښیئ چې اکثریت سره راغی نو په هغې باندې به فیصله کوو. حالانکې د الله رسول صلی الله علیه وسلم خپله رایې شاته وغورځوله خو چې اکثریت او ډېرو خلکو رایې راغله نو نبي صلی الله علیه وسلم په هغې باندې فیصله وکړه او د احد میدان ته ووتو. حالانکې هغه فیصله ټیک نه وه خو چونکې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه نو بیا هم الله رسول ته دا یو ځل مونوي چې تاسو زما خبره ونه منله او په خپله لکه تاسو دغه ویجو داسې شوئ نه دا یې ورته نه دي ویلي نه الله وفرمایل دا نه نبي صلی الله علیه وسلم ویلي دي هغو ته بلکې ټیک کار کړی دی د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې د هغوی رای قدر یې وکړو. حالانکې مسلمانانو ته نقصان ورسېدو خو په دې نقصان کې د مسلمانانو ډېر لوی خیر و. نو دلته الله رب العالمین دغه اولنۍ خبره په دې تېره رکوع کې وکړله او اوس وروستنۍ جایزه اخلي چې په دغه وخت کې الله رب العالمین فرمایي په دې رکوع کې
چې دغه کافرانو خبره که تاسو ومنله نو دوی خو تاسو واپس ستاسو په شاګانو باندې واپس بوزي، مطلب کفر ته بوزي. نو دا داسې چلو چې مسلمانانو چې کله په جنگ احد کې د واپس بیا ګټلې جنگ په بیلات بدل شو، ځکه چې خالد بن ولید د شانه حمله وکړله، نبي صلی الله علیه وسلم زخمی شو. نو منافقانو او یهودیانو خبرې شروع کړې، مسلمانانو ته وی که محمد صلی الله علیه وسلم واقعي نبی وي نو شکست ولې بیا خوړو؟ دا خو د نورو عامو خلکو په شان شو، نو کله به ګټي او کله به فتح او کله به شکست. نو د پیغمبر او د نورو خلکو خو بیا څه فرق پاتې نه شو. او دا تاسو له څنګه یقین درکړی چې زموږ سره د الله امداد دی او فرشتې به نازلیږي، او دا خو هسې دوکه وه. نو الله رب العالمین ورته فرمایي بل الله مولاکم وهو خیر الناصرین، الله ستاسو مولا دی، الله ستاسو مددگار دی او هغه بهترین مدد کوونکی دی. الله مدد وکړو که نه، په دغه وخت کې چا مدد وکړو؟ ځکه چې دا کافر ولې وتښتېدل؟ سنلقي فی قلوب بالذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله. الله فرمایي ما په زړونو د کافرانو کې رعب واچو. په دغه وخت کې خو ځینو صحابه دغه ته دواړو طرف نو پې حمله وشو، لکه خپل کسان خو او د شانه خالد بن ولید راغی، نو منامخ هم کافر و د شان هم کافر، دې طرف ته دې طرف ته غرونه، بس چې شاته او مخامه تاسو سوچ کوئ په تاسو باندې دشمن راشي، او په منځ کې نو څه چل وشو چې څه خلکو مدینې طرف ته منډه کړه او څه خلک چې وو د احد غر ته وختل. خو نبی صلی الله علیه وسلم د خپل ځای نه د ذره برابر ونه خوځېدو، لکه د غر په شانتي په خپل ځای باندې جخ ولاړو. او چار چاپیره د نبی صلی الله علیه وسلم نه دشمنانو، صرف د 12 کسانو ډله ورسره وه د صحابو د نبی صلی الله علیه وسلم سره، او نور ټول خو اخوا دی خوا وتښتېدل. په دغه وخت کې چې نبی صلی الله علیه وسلم د دشمن په ګزار ولګېدو، بې هوشه شو، چې څنګه په هوش کې راغی نو وی فرماله الی عباد الله، زما د الله بندگانو زما طرف ته راشئ که نه. نو دغه وخت کې الله رب العالمین د کافرو له طاقت ورکړی وي. یو موټی مسلمانان نو 12 کسانو هغو ته څه دوی خو 1000 کسانو دوی ته به یې رایسار کړي وو که نه، نو دا چا وتښتول؟ دا د الله امداد نه. الله رب العالمین ایسته لکه دوی اړو په ځان پوه نه شو، او چې د سزې پورې لاړو یو بل ته وي دا موږ ولې رالو، موږ دا مسلمانان ختمول ولې نه؟ نو الله فرمایي ما یې په زړونو کې رعب واچو، د دې وجې نه دوی وتښتېدل او د دې خلکو ځای اور دی. الله فرمایي او الله فرمایي ما خو خپله وعده رښتینې کړې وه چې کله تاسو هغوی وجل د الله په حکم سره، خو چې کله په تاسو کې فشلتم، تاسو بې زړه شوئ او تاسو په خبره کې په جنګ شوئ، یعنې تاسو د غنیمت دپاره لاندې مځې پرېښودو او رالی، خپل امیر ورته وی ومنئ زما خبره، دوی نه منله، دوی لاندې راړه، هغه د یو 15 کسانو سره پاتې شو، څوک وایي 10-12 کسانو، ځکه چې 50 تیراندازي دغلته کېنولي وو که نه، هغوی ټول ځای پرېښودو. بس خالد بن ولید چې راغی هغه خو 100 کسانو هغه شهیدان کړل، لاره خوشي شوه، ایسته ورالل په مسلمانانو باندې که نه. الله فرمایي ما وعده رښتینې کړه ستاسو سره او تاسو هغه وجل او تاسو له مې فتحه درکړله، خو چې تاسو کله نافرماني وکړله وروسته د هغې نه چې تاسو ته الله هغه څیز وښوو چې تاسو خوښوو، یعنې د مال محبت، نو په تاسو کې ځینې غوښتله دنیا او ځینې په تاسو کې آخرت غوښتلو. بیا الله فرمایي وایي الله ستاسو نه کافران په شا کړل دپاره دی چې تاسو وازمي او الله تاسو معاف کړئ، ځکه چې د جاهلیت دغه طریقه وه چې جنګ به و نو هر چا به ځان له سامان راټولوو که نه. دا خو نوي مسلمانان شوي خلکو ته خو د جنګي طریقې یا د اسلام په حالت کې د جنګ یا پوره تفصیل څه خو ورته نه و معلوم که نه، نو ځکه الله فرمایي ما تاسو معاف کړئ. او بیا الله رب العالمین فرمایي دا ځکه په تاسو دا سخته راله چې تاسو ته کله د غم د پاسه درته غم راغی چې تاسو خفګان ونه کوئ چې ستاسو د لاسه څه لاړل او څه چې درته در ورسېدل. نو د شکست خفګان بیل و، د غم د پاسه غم ځکه و چې یو خو د شکست خفګان شو، بل د دې خبرې خفګان پرې راغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید شو، او بل خپل خپلوان نږدې رشته داران خلکو لیدل او شهیدان شول که نه، د خپلوانو مرګ شهیدان، د خپلوانو شهید توب لکه هغې خفګان شو، او بل د زخمیانو خفګان، چا لاس کټو د چا خپه کټو د چا سو د چا څه که نه، او د دې خبرې هم خفګان و چې اوس د کورونو څه پته لګي، هسې نه چې کفار په هغې طرف ورغلي، مسلمان ته خو څه پته نه لګېده که نه چې کافر په کم طرف لاړو وتښتېدو، هغه خو دا نه وی چې دا واپس مکې ته لاړو، مسلمانانو سره خو دا یاره شو دا زموږ په کورونو ورالل، ځکه چې ټول صحابه راوتي کورونه خوشي پراته وو که نه، د مدینې یو څو د مسلمانانو کورونه وو که نه، نو هغه هم خوشي پراته وو. خو الله رب العالمین څومره مهربانه رب دی، په دغه وخت کې الله فرمایي ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم،
وای ما په تاسو باندې د دې غم نه پس اطمینان راولېږو پر کالي و د خوب او ایسته به په دې مسلمانانو کې د حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنه خبره کوي وای په دې جنگ احد کې دا چلو شو چې وای په دغه وخت کې په ما باندې سینا صاحب خوب راغی ایسته مې توره د لاسه پرېوته لکه داسې یو چل را باندې راغی او د دقې نه پس پر کالي لکه ټالی ټول ووهلې د صحابه او په دې کې ایسته کې را بیدار شو داسې تازه را بیدار شو لکه دوی چاړو ستړي نه د کاډو غم چې ورته یي نه الله رب العالمین بیرته را تازه کړل او بیا الله رب العالمین فرمایي چې داسې خلک هم وو چې د هغو سره صرف د خپلو ځانونو فکر وو او د خپل ځان فکر وو او د الله نه ګمانونه کول د الله په حق د نه حقې لکه د جاهلیت ګمانونه یې کول او وی مونږ ته په دې کار کې چا اختیار او سیسه را نه کړه که نه مونږ به وایي اوس به وایي نه ووجلی شوي اوس به دا چل نه و شوی که نه دا خبره څوک کوي چې که دا چل شوی وی جو دا چل به نه وی شوی چې په تقدیر کې د کومه پرته وه څه ته در ورسېدل وروسته به دا خبرې نه کوي چې که دیس چل شوی وی جو بیا به دیس چل شوی دا خو د شیطان خبرې دي که نه نو په دې احد په جنګ کې یو خو پاخه ایمان اولو العزم او بهادر صحابه و که نه خو بل طرف ته داسې خلک و چې په انصارو نه څه منافقین هم د دوی سره تلي دا د عبدالله بن ابی د هغه ملګرو نه علاوه و که نه نو دا د انصارو رشته دارانو په وجه باندې په جنګ کې شریک شوي وو نو د دې خلکو بیا خبره ورانه وه د دوی نه د اسلام څه فکر و نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څه فکر و بس صرف د ځان فکر و چې بس مونږ بچ شو که نه او وی که وسته ابو سفیان لکه بیا دوباره حمله وکړي نو مونږ به څه کوو هغه خدای پاک وچ په رعب واچوي تښتول ابو سفیان که نه که تښتېدلی نه وې نو دوی وی چې اوس به څه کوو نو دا څنګه خبره ده وی الله رسول چې زموږ سره وعدې کړې وې نو هغه وعدې سې شوې که نه او بله دا خبره کوله چې د دقې خلکو دا دغه و رایې وه چې مونږ په مدینه کې لکه جنګ وکړو نو وی دغه زمونږ خبره به هو نه منلی شوی که زمونږ دا خبره منلی شوې وي زمونږ په رایې باندې عمل شوی وي نن به دا بده ورځ نه لیدله او دلته به زمونږ د وروڼه عزیزان لکه مونږ به دلته نه وجلې کېدې ما قتلنا هاهنا که نه مونږ به اوس دلته نه وجلې کېدې مطلب د وروڼه عزیزان به هم نه وې مړه شوي الله رب العالمین ورته ډېر ښکلی جواب ورکړی دی چې ستا په کوم ځای کې مرګ الله مقرر کړی که نه نو په جنګ نه په بل څه باندې به دې راولي خو هغه ځای ته به دې رارسئ او هېڅ چا ته دا پته نشته دی چې چاله به په کوم ځای کې مرګ راځي بس په دې ځای کې دې خلکو مرګ مقرر و او دې ځای ته الله پاک راوستل لکه دا خو څه خبره نه ده چې ته دا خبره تاسو کوئ دا خو لکه چې کله په جمع باندې رایې راشي او یو فیصله وشي نو د هغې نه پس به بیا څوک دا خبره نه کوي چې که دا چل شوی وي جو دیس چل به شوی وي نه تاسو خو مشوره وکړله رایې م راغلله او د ډېرو د رایې قدر وشو بس اوس پکې جګړه نشته اوس پکې د جګړې خبره نشته دی نه به پکې دا وایي چې که دا چل شوی وي هغه چل شوی وي که نه او په جنگ احد کې د سیدنا سعد رضی الله تعالی عنه او د حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه چې وو نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم زخمی شو او کفارو ته ګیرته وکړه نو په دغه وخت کې د دواړه صحابه چې وو سیدنا سعد بن ابي وقاص او سیدنا طلحه رضی الله تعالی عنه دوی خپل ځانونه ډال کړي وو او مسلسلې غشې او نیزې ورولې او نبی صلی الله علیه وسلم به ورته وی سعد غشي ولا زما مور او پلار په تا قربان لکه څونه ښکلي الفاظ دي که نه د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته فرمایي او حضرت طلحه رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته ولاړ و هغه ډېر زیات ماهر تیرانداز و او چې څوک په تېرېدو نو نبي صلی الله علیه وسلم به ورته فرمایل طلحه لکه د مسلمانانو نه چې به څوک تېرېدل که نه نو وی به طلحه له تیر ورکړئ ستاسو سره څونه غشي دي د طلحه رضی الله عنه له ورکئ بیا داسې وخت راغی چې لکه د کافرانو مسلسل غشي ورېدل که نه او د طلحه رضی الله عنه سره خو دونه د مسلمانانو سره دونه غشي چېرته نو وی هغه چې پوه شو چې اوس زما سره غشي نشته دی او د کافرانو مسلسل غشي راوریږي نو هغه مسلسل خپل لاس ته قشان نیولی و او یو غشی به په هغې باندې رامني کوو خو نبي صلی الله وسلم ته به یې نه پرېښودو که نه تر دې پورې چې د هغه یو لاس نه دی دا شل شو لکه نور هغه لاس چې دی مطلب دونه دغه شو زخمی شو او حضرت قیس بن ابي حازم وی ما د حضرت طلحه رضی الله عنه هغه لاس لیدلی و کم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بچاو کې شل شوی و بخاري شریف حدیث دی نو داسې مخلص صحابه د نبی صلی الله علیه وسلم سره موجود الله دې مونږ ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخلصو صحابو په شان د الله په رسول په هر خبره باندې قربانه کوونکي جوړ کړي او خدای پاک دې مونږ له د نبی صلی الله علیه وسلم په شان عمل کولو توفیق راکړي